سلام علیکم عزتمنو. هیڅ کله په اوسنو جادوګر او په پیرانو او تعویذګرو باندې باور مه ساتئ چې خپله یعنې ډېره زنانه دغه تعویذګرو او دمګرو پسې ګرځي. ډېر سړي خپلې زنانه سره ګرځي خو سړي ته نه بخاره ودرېږي او زنانه دننه ورشي پته نه لګي چې تعویذګر او دمګری ورسره دننه بیا څه کارونه کوي. عزتمن، د دې ویډیو نه مخکې تاسو ته زه دا یادګي نو که تاسو کو چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل دسه سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووایه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسي. من دغه شانته ډېر دمګري او پیران دي چې یعنې غلط کارونه کوي، په دغه د دم په بهانه باندې خلکه دوکه کوي. من خو هم شته، زه هر چا پسې نه یم لګیا، خو تاسو وګوره چې دا شیخ یعنې دغه شانته څه کارونه کوي. ځان ته دغه شانته د دم عزتمنو دغه شانته کې دمګري ښځې سره ګیر شوی چې دم پیاچي او که څه کوي کمیس یې ایسته دی او مخې ته یې د شرابو بوتل پروت. عزتمنو هېڅکله خپله زنانه دمګري ته جادوګر ته پیرانو ته یې مه پرېږدئ، ځکه چې په دغه په بهانه باندې ورسره دغه پیران او دغه دمګري ورسره غلط کارونه کوي. پاکستان کې د پنجاب په علاقه کې دغه شانته ډېر پیران او تعویذګر ګیر شول چې دغه د ښځې یعنې چلوي او ښځو سره غلط کارونه کوي. په دغه دم په چل باندې یعنې ښځې ویره ورته وایي چې زه به په تا باندې داسې دم واچوم تا به زه په ځمکه کې ژوندۍ ښخه کړم. جینۍ ښځه اخر کې مجبوره شي بیا ورته غلط کار ته ورته غاړه کېږدي او بیا ورته وایي چې زه به تا په خپل خاوند باندې طلاقه کړم او بیا به ته ماله په خپله باندې راځي. د ده کې د یارې وجې نه پیر سره بیا غلط کارونه وکړي. عزتمنو چې خالصې تاسې خپله زنانه سره په خپله ځای چې کوم دمګري کور دننه وي تاسو ورسره کوشش وکړه چې دننه ورسره لاړ شئ. عزتمنو زموږ ټارګټ یعنې ټول نه دي. زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې دغه د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.